څنګه کډه باریږي که نه؟ او کډه بارو. دې کې به د یو ټرک کې څو کډې دي؟ دې کې یو سلامونه قبول کوي. سلامونه، څنګه حال دی؟ روان یې د خیره که نه؟ خوشحالي خو دا تګ باندې خفه او نور خو روان سو حکومت خو موږ منو موږ مور پلار ده نو خامخا به دغه منو کنه چې بیا نه منو خو بیا خو څونه ټایم دې تېر کړ؟ دا ما 250 کاله تېر شو. 250 کاله. لکه بچین وسیکل وسی دی ولیدل؟ وسین دلته ولیدل. او دا راته بچو زی افغانستان ده. خوشاله که خفه ای؟ خفه ای که نه؟ دا تورګل چې کوم دی دا مې ټیپرو کې ګران می په خرڅ کړیو اوس به په خپل بخانه وکي ان شاء الله. الکه تورګل ماما لګراوله. تورګل ماما لګراشه دی خو دا تورګل ماما سره لګ ظلم کړی دی پاکستانی ماما. لګ شاته شه کیمرامن تورګل ماما دا ماما جی به ماپ کې کنه دا راته وایا کم ټیپر در باندې الوګانو په نرخ باندې خرج کړی دي؟ ټیپر ګران را کړی وو ډیر توانی شو کې غر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جی کتونکو مشتاق علم ما راغله ما هریچن چې کوم د ماجرو هغه شاړه وا ماجر زمونږ رونه مشران کشران دا دې کې رهایش کولو نن د هغوی افغانستان ته روانګي ده. راځئ هغوی سره خبرې اترې کوو. دا مشران سره ولاړ دي چې د دوی تاثرات څه دي او آیا د پاکستان نه دي دوی پاکستان پسې څونه خفه دي یا مطلب خپل وطن افغانستان ته هجرت کوي. الله دې وکړي چې دغه هجرت کامیابی طرف ته شي او دغلته په خپل وطن باندې ښه طریقې سره آباد شي. السلام علیکم بابا جي. څنګه حاجي صاحب ښې؟ بالکل ښه موږ دلته ډېر ښه وخوړه و دیو خلکو سره ډېر ښه روزګار و والا دې دا صوبسریات خوشحاله لري. موږ ډېر ښه وخت ورسره تېر کړی ده او حکومت خو د هر سړي خپل کار ده خو موږ د عوامو نه ښه خوشحاله یې مړی ژوندی را سره کړی ده په درندخ باندې موږ یې ښه عزت کړی ده. الله دې دوی عزت وکړي. کاکاجي څنګه حکومت درته څه اطلاع درکړه چې ټول به ځئ که څه حساب کتاب؟ حکومت راته ویلي چې ځئ به او موږ پرون د ټوټن کې راواک دی موږ اراده د تلو ده او موږ ټول خوشحاله یو او الله دې په عزت لري. کاکاجي دا راته وایي څونه وخت وشو پاکستان ته راغلی او دلته آباد شوی؟ 40 کاله مو شو دلته. لکه مطلب ځواني وړوکوالی هر څه دلته؟ او دلته تېر شو او دې خلکو نه موږ ډېر خوشحاله ډېر شکردار یو او الله دې عزت ورکړي. وچ افغانستان ته ځئ کاکاجي نو هلته ستاسو ځمکې یا بادین یا څوک رشته دار شته؟ یاره شته خو مزه یې نشته ده چې کم تون شته ځمکې خو همداسې ډېرې نشته. نو تاسو چې اوس کم ځای نو څوک مخکې لیږلي دي یا نه 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 دروغ نه شو ویلی نه م دې لیږلي. تاسو سره خو ډېرې زیات څاروي وه ګډې وې ګډان وو هغه خټ دې کړه هغه بس په نیم نیم قیمت ورکړې او بس روانګي وو حکومت نه په تنګ شو. تاوانونه هم پکې وکړه؟ تاوانونه ډېر انتهایي. تاسو چې کوم دا سامانونه دي تاسو سره دا هم خرڅ کړې که دا وړئ ځان سره؟ داسې کم تون دغه موږ بستره مستره م ووړه او نور هم خرڅ کړه. په نیمه بیه مې ورکړه هر څه په نیمه بیه ورکړه. پاکستانیانو نه خوشحاله یې خفه؟ ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله ډېر عوامو نه ډېر خوشحاله. دا ولې چې افغانستان ته لاړ شي نو ډېر خلک بیا پاکستان پسې لکه ردې بدې وایي دا ولې هم کاکاجي؟ هغه خو به بس خطا خلک نو موږ دغه رادیو بده نه وایي. څنګه زنانه هم خفه دي پاکستان پسې یا ماشومان؟ والله چې ماشومان هم خفه دي زنانه هم خفه دي او بوډاګان هم خفه دي او ځوانان هم خفه دي. تعلیمونه هم ګډوډ شو او موږ دا جمعه جوړ کړی و هغه هم را باندې ګډوډ شو. خفه به ولې نه مسلمانان نه. السلام علیکم کاکاجي. وعلیکم السلام. څنګه تاسو هم روان یې که نه؟ موږ به خیر روان یو. رښتیا راته وایه خفه یې که خوشحاله یې؟ خوشحاله یې چې ته خوشحالي خو دا تګ باندې خفه او نور خو روان سو حکومت خو موږ منو موږ مور پلار ده نو خامخا به دغه منو کنه چې بیا نه منو خو بیا خو څونه ټایم دې تېر کړ؟ دا ما 250 کاله تېر شو. 250 کاله. لکه بچین وسیکل وسی دی ولیدل؟ وسین دلته ولیده. نو ټول به د خیره ځئ که نه؟ ټول به د خیره ځو په خیر سره. مړه ته به هم خدای ښه ساتي او خپل وطن خپل وطن یې. صحیح ده که نه؟ بالکل بالکل. الله دې دا عوام خلک خوشحاله لري. دا موږ سره ډېر ښه کړي دي. د نوم دې څه دی؟ میرحمزه. او دا راته وایي بچو ځئ افغانستان ته خوشحاله یې که خفه یې؟ خفه یې که نه؟ دلته یې سبق ویلو؟ ملګري دې شته دلته؟ پاکستان پسې خفه یې که نه؟ ته خفه یې بچو که خوشحاله خفه یې که نه؟ دلته د ملګري پاکستان کې پاکستانیان زموږ بچو هلته به هم خدای خوشحاله ساتي نور ملګري به هم پیدا شي او تاسو خو ماشاءالله په خپل هم ډېر یې الله تعالی به هم هلته آباد کړي. ها او بیا پاکستان ته راځئ که نه چکر له؟
څنګه کډه باریږي که نه او کړه باره وو دې کې به د یو ټرک کې څو کډې ځي دې کې یوه کړه ځي دوه دا راته وایي کاکاجي دا به څو ورځو کې تاسو افغانستان ته وړئ یاره 15 ورځو کې رسیږو بارډر حالات څنګه دي لکه ستاسو رشتہ دار خو به تلي سوی بارډر باندې مشکل والله بارډر کوم څه ورته وایي د سخت هم پکې راځي او آسان هم پکې راځي او چې کړي ډېرې بیا پکې ډېر هفته هم پکې راځي لاس ورځې هم پکې راځي په بارډر کې دنه پیسې غوښتل کېږي که نه یاره پیسې خو نه دي غوښتل سوي نه صحیح ده اسانتیا سره هم پرېږدي او اسانتیا سره پرېږدي دا راته وایي چې دا لرګي مرګي دا ډېر مشکل نه وي چې دا هم دلته پرېښی وی که نه هلته لرګي نشته نه هلته لرګي نشته که نه او چوپړی پې جوړوو ښه نو هلته به بیا په چوپړو کې ژوند تېروي او بیا به چوپړو کې ژوند تېروي ګډې دې خرڅې کړې که او ګڼې غونډې خرچه کړي ده صحیح ده صحیح ده دا ګاډی چې تاسو بوځئ نو دا تقریبا څونه پیسې کابله پورې لي تاسو یاره دا خو دا د 3 لک روپۍ لي او 3 لک او که نه دا کاکاجي پاکستانی دی دا ولاړ د دوی سره ډېرې منډې تړلی دا مهاجر چې کوم دی انشاءالله دا زمان وسیع تر ننه پورې نیکه راته وایي او دوی را سره دونه ښایسته وخت تېر کړ 15 کاله ما دوی سره لکه په دې ځای باندې تېر کړ زم راځم ورسره او دغه تورګل چې کوم دی دا مې لکه ټیپرو کې ګران مې پې خرڅ کړي وو اوس به په خپله بخانه وکړي انشاءالله او انشاءالله د دوی ټولو مهاجرو نه تپوس وکړه دوی سره لکه ما خو پسې احسان نشته دی منډه تړله مې ورته څه منډه تړله خو دې کیم ته زم راځم دوی سره ناست پاس یم ټیپر دې پې ولې ګران خرڅ کړي د الوګانو په نرخ دې ورکړي که څنګه د الوګانو پر ریټ مې ورکړي وای شابسې او هغه ګډو خو مزیدار هلکه تورګل ماما لږ راوله تورګل ماما لږ راشه دی خوا دا تورګل ماما سره لږ ظلم کړی دی پاکستاني ماما لږ شاته شه کیمرامینه تورګل ماما دا ماماجي به ماف کې که نه دا راته ووایه کم ټیپر یې در باندې الوګانو په نرخ باندې خرڅ کړي دي ټیپر یې ګران را کړي وو ډېر تاواني شو کې غرق شو او دا زمیندارو ټیپر به کرل په موږ به خرڅول موږ پکې تاواني شو صحیح ده صحیح ده نه نو اوس مافي کې که نه ورته مافي وکړه دا روغه وکړه روغه غاړه ورکړئ د ټیپر روغه وشوه د خیره ښه ماماجي یو دې ګوزر دی دله مې د کوناټو ستنې والي دي په روپو کې جی کتونکو دا وګورئ دا د هغه مهاجرو خویندو میندو د هغه مشرانو کشرانو دا کورکي وو دلته کې په دې شاړه کې آباد شوي دلته 40-45 سال دغه ژوند تېر کړلو اوس چې کوم دی دغه کمې چومبړۍ کم کورونه دا کورکي دا وران کړل د دې چې کم لرګي دي دا هم ځان څخه خپل وطن ته وړي ولې چې هلته کې د لرګو بس شارټیج وي او دوی چې ځي هلته هم دغه رنګ شلې ورانې ویجاړو ځایونو له بجې او دغه دوباره آبادۍ الله دې وکړي چې دوی دا سفر د خیر نه ډک وګرځي او دوی ته نور څه مشکل په لاره کې رانه شي